د ګرانۍ حوالې سره تپوسونه کوو. موږ سره یو ملګری ولاړ دی، هغوی سره به خبرې اترې کوو چې دا بل ورځ کم پېټرول ګران شوي دي، دې د وجې په بازار باندې څومره اثر وغورځېدو. نو راځئ موږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره څه نوم دی؟ زاهد حسین جی. چې کم پېټرول ګران شوي دي د پېټرولو په وجه په بازار څه اثر وغورځېدو؟ جی ډېر زیات اثر پرې وته. غریب سړی و د چا خبره بس الله دې پرې رحم وکړي، ګنې د لوږې به هلاک شي. څومره اثر پرې وغورځېدو؟ ډېر زیات پرې وته چې یو شی اول په روپیو نو اوس په پیسه لاله. ټماټر پیرا پسو اوس پسو دي. ټماټر وجي بس اوس خو دې خدای نور نه ځانې ګنې بیا به زمیندار ته ډېره سخت دی. الوګانو سره ریټ دی؟ الوګان خو دغه 50 چلی خوشه. نو په بازار کې په 50 روپۍ الو پیلم او اوس هم دی. نو دې کې بالکل نو الو خو دی خو لا نور منګای وړه چینی وړي دا کم ځای ته ورسېد. ته په دې بازار کې څه خرڅې؟ زه ټماټر پیاز ماښام 100 روپۍ ګټې. یاره به دونه چې کله زما نن هفته وشوه نیغله مې سودا خرڅه کړې، هغه راته یې بچې وایي 2000 مې دا جیبه در پهله دې 100 روپۍ ګټلې، اوس څومره ګټې؟ اول خو مجره دا ښه وه زموږ دیاړي به مچ که 15-16 سوه به م نیکله ورکړي. اور اوس دې ټایم کې اوس خو حاضر وخت دی هفته کې مکمل اونګه خساره کې روان. مهنګایي به کمه شي؟ مشکل چې کم غله ناست یم کېدی چې سیوا شي او کمه نه شي. حکومت نه څه گزارش کوي؟ حکومت نه دا گزارش کوي چې انګلیس هم نه کوي. بل داسې خبره دې په زړه شته؟ نو په اړم خو ډېر څه دي، خو غریب سړی به چا ته ووایي؟ بس ووایه موږ ته ووایه څه خبره. نو اونګه همدغه وایو چې یاره اوړه دې راته ارزان شي، غوړي دې راته ارزان شي. بل غربت کې دی نو اونګه اریان دی چې دا سرحد ولې غربت کې پنجاب دی ماغه سور کې. بسم الله الرحمن الرحیم. بازار ټیکسي ډرایور یم. دې نو 50 روپۍ باندې سورلۍ کېنه وریم روډ ته لاړ شو او دا مخې بیا 50 روپۍ راشو چې دلته راشو هماغه بس هغه سنجیم بس برابر کړي. ملک ډېر نو بس همدغه ګران چې دې ګراني اوچتېږي، ریټونه اوچتېږي، همدغه ګرانۍ خبره چې یاره دا حالات په کنټرول شي. چې کور ته ځو کور ته دغه نه تللی نه شو چې اوس بچو له څه شی 20 کو نه شپه به حالات کنټرول نه شو نو دا خلک به څه کوي؟ نو بس دا به خودکشي کوي، روزي به روډونو ته. نو حکومت نه څه گزارش کوي؟ حکومت نه دا گزارش کوو چې نشي کولی بس استعفا دې ورکړي. نور داسې څه خبره دې په زړه شته؟ نو خبرې خو ډېرې دي خو بس زمونږ خبره د غریب سړي څوک وایي؟ ورځې تر ورځې سي ان جي اوچتېږي، ډالر اوچتېږي، پېټرول ګرانېږي، په دې باندې به څه کابو راشي؟ خبره دا د څه به راشي چې هغه شي کولی نو څه دغه به راشي. مولانا صاحب د اول نه روډونه بندول دغه کول چې اوس دغه خبره راله اوس پټ شوی دی نشته دی. مولانا صاحب ته څه گزارش کوي؟ گزارش ورته دا کوو چې اوس هم راوځه که نه. یعنې پهله چې دی انتشار یې جوړولو چې اوس یې حالات خراب کړل نو اوس په ارام کېناست. اوس بس پټ شوی دی او بس دغه خبره ده. ټیک شو، ډېره ډېره مهرباني. موږ د علم ډېر زیات احترام کوو که نه، خو خبره دا ده چې لږ دغه دې وکړي، تپوس دې وکړي. پکار دی تپوس دې وکړي که نه. اوړه ګوره کم ځای ته ورسېده، غوړي کم ځای ته ورسېده، پېټرول کم ځای ته ورسېده، د مزدور زیاتېږي نه او ما قدر بدر خوري په سر ګرځي. حالات په کنټرول شي او که نه؟ نه کنټرول کېږي. څوک راوځي نه میدان ته؟ نه څوک مشر میدان ته راوځي. مولانا ته وګوره مولانا څه کوي؟ مولانا چا سره شو؟ نو مولانا والا خبره خو دې بل ملګري وکړله که نه چې یاره فساد یې جوړ کړو، انتشار یې جوړ کړلو چې کله حالات خراب کړل نو اوس په ارام کېناست. په ارام کېناستو. مولانا ته څه اپیل کوي؟ هغه ته پڼ میلاو شو بس په ارام کېناستو غلی که نه. حکومت ته څه گزارش کوي؟ حکومت ته چې عوام دي هغه ټول پریشانه دي، غریبانان کار روزګار یې نشته. په 1600 شوه، بله په 1700 شوه، دیاره نشته نه. په پول ته روزه د سر کې وګوره یو کس راشي 50 ورمنډي. امیر صاحب تاسو پکې څه وایي؟ موږ دا وایو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دا حالات چې راغلي دي دا د الله د حکمونو حضور علیه الصلاة والسلام په طریقو زندگی جوړول پکار دي. هغه د مشران دي او عوام دي د الله ته توجه شي او د نبی علیه الصلاة والسلام طریقې په وجود کې راشي. دا هر څه به شي، دا د خلکو غلط فهمي ده چې دا شی ګران شو، دا شی به ګرانېږي. ظلمونه شروع دي، قتلونه بې ګناه شروع دي، قسم قسم ظلمونه دي. په دې پبو علاقې کې موږ د ورمړو یو او ګوره داسې خلک دي چې پردۍ ځمکې نیولې دي، جایدادونه دي، ظلمونه دي، تپوس کول نشته. دا عوام نشي کوي. دا د شکر د الحمدلله مونږ قانون منو، د مونږ حکومت منو، د مونږ مشران دا منو. دی بوکینی دی په لاس کې ډنډه ده، انصاف په کوي نه اله به دا نظام صحیح کېږي. دا چیز نه وي دا نظام نه صحیح کېږي. صاحب ملک ډېره زیاته ګراني ده، ورځې تر ورځې راځي چې ظلم وي، زیاتې وي، په کم ملک کې سود وي، دا به نورم حالات خرابېږي.
دا حالات دی نشي صحیح کوي هله به صحیح کېږي چې د الله حکمونه حضور علیه السلام په ذکر په انصاف په قرآن باندې دا ټول نظام شروع شي دا به صحیح کېږي دا به ورځ تر ورځې د حالات څخه حالات په کنټرول شي څه امید دې شته حالات امید مې انشاءالله دا شته چې ټول انصافدار شي تپوس وشي حالات به بالکل صحیح کېږي په یوې ورځې کې په یوې ګنټې کې صحیح کېږي چې دا کم ظلمونو باندې موږ روان یو دا حالات په ورځ تر ورځې نورم تکلیف جوړي حکومت نه څه گزارش کوي حکومت نه دا ده چې حکومت وزیر اعظم دا د نور مشران دي دی له دا پکار دي چې د ملک باندې یو سوچ غور فکر وکړي چېرې د عام خلک ویلې تنګ دي دا ګراني راغه دا ګراني په څه وجه رسي